تاسو د درې قسمه وظیفې د خپل د ژوند معمول ساز کوي په الله پاک باندې قسم خورم چې الله پاک به ستاسو زندگی دا به بدله کړي الله پاک به ستاسو په زندگی کې داسې سکون راولي داسې برکات پکې راولي چې تاسو به حیران شئ یاد ساتئ کو چرته تاسو په ژوند کې سکون رانلی کو چرته تاسو سره مال او دولت رانلی کو تاسو سره الله پاک تاسو دنیا او آخرت سم نه کو راشي به ماته وایي چې وظیفه کار نه کو ډیر زیات زبردست وظیفه را دومره ناشنا وظیفه را چې چا باندې محترم عمل کړی دی الله پاک د هغوی ژوند دا بدل کړی دی نو چې ستاسو دنیا او آخرت په دې وظیفې باندې ټیک کېږي دغه رنګ نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې د هغوی دنیا او آخرت په دې وظیفې باندې دا ټیک شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دغه په آل باندې په صحابه کرام باندې الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات دا پوره کړي څومره چې مصائب دي څومره مشکلات دي الله پاک دې په احسن او په ښکلي طریقې سره دا حل کړي الله پاک دې زموږ استاد په کورونو کې د رحمت فرشتي راوګرځي چې زموږ کورونو کې د سکون ماحول وي او دغه رنګ بهترین ژوند وي زموږ محترم نن چې کومه زمونږه وظیفه ده درې وظیفې ډېرې زیاتې مختصر دي تقریبا باغې باندې ستاسو ټول 15 منټه نه لګي روزانه کو تاسو دا وظیفه کوئ یاد ساتئ چې زمونږ کومه وظیفه ده دا لومبې محترم دا استغفار ده کله یو انسان په ځوانۍ کې استغفار وایي فرمایي چې الله پاک په دې باندې ډېر زیاته خوشحالېږي چې زما یو بنده ما سره روغ او کړله به استغفار ول محترم الله پاک انسان ته مال او دولت ورکړي الله پاک انسان ته د سکون ژوند ورکړي الله پاک د انسان نه خوشحاليږي الله پاک انسان مالدار کوي الله پاک په انسان باندې باران کوي الله پاک د انسان چې څومره بدعمل اولاد د محترم دور نه کمل کوي استغفار سره فرشتي خوشحاليږي الله پاک خوشحاليږي پوره جهان او کائنات دا اوس منور کیږي ستا کور کې سکون پیدا کیږي استغفار دا عمل چې کله یو نوجوان الک یا یو نوجوان جنۍ توبه وباسي الله پاک ته الله پاک کو بندا ته زما طرف ته یو لیش را نږدې شولې ستا طرف ته یو غز د نږدې شو بندا کو ته زما طرف ته روانې ستا طرف ته منډه در وهما په غورز باندې په جنت کې چراغه ولګي او الله پاک فرشتو ته زما یو بنده ما سره روغ او کړلا استغفار دومره قیمتي چیز دی دومره زبردست او اعلی چیز دی کوشش کوو چې یو په خپل ژوند کې روزانه سار او ماهم سل پیری استغفار دا وایو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا پنځمه کلمه استغفار د محترم الله جسم ډېر وایو الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي او د غرنګ زموږ نیکي دا بس واقع او سره دنیا و آخرت کې الله پاک زموږ استادو کامیابی محترم دا نصیب کړي دویمه خبر محترم دا شولا چې څومره مونږه درود پاک په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایو نو دومره درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې فرشتي دا ورسي ستانو مو تعالی د پلان کې زویا پلان کې لور پتا باندې دونه پیری درود شریف دا ویلي کله یو انسان په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف دا وایي الله پاک ډیر زیات خوشاليږي او پر خوشاله کې الله پاک لس رحمتونه په انسان را نازل کړي لس ګناهونه معاف کړي او دا رنګ لس درجه د الله پاک په جنت کې اوچت کړي کچرته انسان دا سوي چې هغه روزانه سل پیری وي نو سونه رحمتونه الله پاک په انسان نازلای سونه درجات به ولوچتای او یاد ساتئ چې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې څوک څومره ډیر وي څومره سیوا وي الله پاک به د انسان مالی مشکلات د ختمي الله پاک محترم د انسان مالدار کوي او په قیامت کې به دوانو جهان سردار مبارک سپارش دای محترم دا نصیب کیږي درود شریف دا ډیر زیات بهتر او ډیر زیات زبردست عمل دی نو کوشش وکړئ درود شریف د ورځې سل پیری یا دا غرنګي 200 پیری ځان له مختص کې روزانه وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سوک نشي ویلے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آسان دے ہر بندہ محترم دا ویلے شي. دویم ذکر محترم زمنگ دا درود شریف شو. کوشش کو چې هر بندہ من کې درود پاک دا اوئی. اور 3 نمبر ډیر زیات بیسٹ اور ډیر زیات زبردست دوارا. محترم زمانہ دریم نمبر دوارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مشکلات د حل لپاره د پریشانو د حل لپاره ټینشن د ختمېدو لپاره د پرسکون ژوند لپاره پرون می ترجمه کوله او د قضا پکې رااله. الله پاک کو یونس علیہ السلام د وظیفه نه وکړي. د یونس علیہ السلام تر قیامت پورې د مې په هټه کې وي. د لفظ یا د الفاظو کو د وظیفه نه وکړي د ذکر نه وکړي تر قیامت پورې وي. تاسو یقینو کې دومره حیران شئ دومره کنه. نو پته لګي محترمو چې وظایف په اعلی سطح باندې کار کوي بهترین کار کوي محترم. لږ یقین غواړي. یونس علیہ السلام د مې په هټه کې الله پاک د مې د هټه محترم دا راويستو. دغه رنګ دریا په تیرو کې دغه نه راويستو. د مې د مېدین محترم دا بچ کو پل قوم ته صحیح سالم واپس ورولېږو. دا محترم برکات دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رسول محترم حل کړي او دا حل کې محترم دا پریشان حال دي. چاته د رزق مسله ده، چاته د روټۍ مسله ده، چاته د پیسو مسله ده. دا شروع کو ان شاء الله العزیز الله پاک په سورج کې ستاسو حالات دا بهتر کی. یا ساته محترم د غدري وظیفې چې کوم دي کوشش وکړئ آسان دي هر څوک کول شي او روزانه کوي. چې څونه موږ روزانه کوو دومره الله پاک زموږ استاد په کورونه کې برکت پیدا کړي. دومره الله پاک زموږ استاد ګناهونه معاف کړي. دومره الله پاک زموږ استاد حاجات پوره کړي. او دغه رنګ الله پاک به زموږ استاد ضرورت او مشکلات دا به حل کړي. نته چې غواړي زماده مشکلات حل شي مال د الله پاک پیسې راکړي، مال د الله پاک کور راکړي، دغه رنګ مال د الله پاک دا راکړي. نو خپل ورور مسلمان لپاره دا خو کنه بهترین مسلمان هغه دی چې ځان لپاره خوښي هغه بل چا لپاره خوښي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخکې شیر کړئ چې څنګه تاسو پیدا کیږي دغه رنګ نور حلقوم پیدا کیږي. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.